بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ما د مفتی صاحب یو بله ویډیو راوړې ده، ډېره مزناکه ده، ځکه چې هغه د شوګر په اړه کې بیان کړی دی. یو جسماني شوګر وي او یو روحاني شوګر وي. نو دې خلکو روحاني شوګر دې ته لګېدلی دی. نو بهرحال هغه تفصیل خو ورته هغه وایي او تاسو مهرباني وکړئ او دا چینل سبسکرایب کوئ او ویډیو هم لایک کوئ، دا چینل کامیاب شي. زیات ټایم نه ضایع کوم او تاسو ویډیو وګورئ، بیا به نورې خبرې کوم. دین کې چې چاله خوږې خبرې خوند ورکوي او ټول عمر خوږې خبرې اوري، نو هغه ته چې کله په دین کې شوګر زیات شي آخرت یې تباه شي. تبلیغ کې شپږ نمبرې نورې ټولې تقاضې تبلیغ مزې مزې. ابا کله کله پخوا وی بیانونو کې چې لکه څرنګه یو سړی په خوراک کې اعتدال ونه کی، کله گلاب جامن او کله بیکره او کله چینی او کله د چینی نه جوړ سیزونه خلق ډیر خوري، نو هغه ته جسمانی طور باندې شوګر ولګي. شوګر مهلک مرض ده. شوګر څه شی ده؟ شوګر د تباہی سبب ده. کله چې په بدن کې خواږه زیات شي، بدن ته معمولی زخم نه کینسر لګي. څه شی پکې زیات وي؟ خواږه زیات وي. څه شی زیات وي؟ شوګر خواږو ته وایي. په بدن کې چې خواږه زیات شي د انسان زندگی تباہ. دین کې چې چاله خوږې خبرې خوند ورکوي او ټول عمر خوږې خبرې اوري، نو هغه ته چې کله په دین کې شوګر زیات شي آخرت یې تباه شي. او دا امت ټول د شوګر مریض دی. تبلیغ والا د خلقو ولی خوښ دي؟ خپه کېږي به هم موږ نه، موږ پې غیرتونه هم ډېر کړي دي. تبلیغ والا خالص دی وجې نه د خلقو خوښ دي چې تبلیغ والاو سره سوا د یو څو خوږو خبرو نه نورې چې شی څه شی ورسره نشته. تبلیغ والاو سره نه نظام شته، تبلیغ والاو سره نه مسله شته، تبلیغ والاو سره نه د قرآن ترجمه شته، تبلیغ والاو سره نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو زده کول شته، تبلیغ والاو سره نه د ګاونډي حقوق پیژندل شته، تبلیغ والاو سره نه د چا سره جنگ کول شته، تبلیغ والاو سره نه د چا ته سخته خبره کول شته. تبلیغ والا دا عام طور باندې دا کوشش کوي چې خلق مړه که څوک بد کوي بس تاسو خوږه خبره کوئ، نور څه کوي سړی خپل کار به کوي. نو ډېر خلق دا وایي چې تبلیغ والا حق دی ځکه ورسره ډېر خلق دي. نه، تبلیغ کې تبلیغ والا سره د دین هیڅ احکام نشته، تشي مزې دي. څه شی دي؟ تبلیغ کې شپږ نمبرې نورې ټولې تقاضې تبلیغ مزې مزې. خوراک، څښاک، چای ته پیسې جمع کې، نن سبزی راوړې، نن غوښه راوړې، خوراک مزیدار برابر کې، هلکه تاله ښه درځي، یاره جي چیله مې ولګوله، څو ایتونو ترجمه دې وکړه. نه جي موږ خو وسایل نه چیړو. څو سپارې ترجمه دې زده کړه، نه جي موږ مسلې نه چیړو. ولا څه ته وایي، برا څه ته وایي، نه جي دا خو موږ مولیان دا په دې خو موږ نه پوهېږو. مانځنه تاویږه او مانځنه راتاویږه. بریلیانو سره خلق ولې ډیر دي؟ بریلیانو کې سوا د خیراتونو نه او سوا د ګلاب جامنو نه، سوا د صدقو نه څه شته؟ ماله پکې وښایه چې بریلیت اتحاد کړی وي چې که چا په علاقې کې مړی وکړو دنه به قصاص اخلو، دا به وجنو. شته؟ که چا سره زیاتی وکړو دله به سزا ورکوو. شته؟ که چا نظمکه ونیوه دا سړي ته به ټول اتحاد کوو دنه به ځمکه راخلو. شته؟ دیوبندیانو سره دا شته، پنجپیریانو سره دا شته. وروره هر سړي دا کوشش دی چې زه خوږې خبرې وکړم، چې خلک راغونډ کړم. دې کې شک نشته چې خلک په ګوړه مچان راغونډېږي، په ګوړه مچان راغونډېږي، په دې شک نشته چې په شاتو مچان راغونډېږي. خو دا هم یاد وساته چې دا بیا مچان وي، دا زمریان
چې خواږو ترازی دا زمره نه دا مچ نه امریکا وهلی شي، مچ نه جهاد کولی شي، مچ نه د پاکستان دفاع کولی شي. خو دا ټول ریوند او دا ټول دیوبند او دا ټول بارل چې هندوستان یا امریکا په منګه حمله وکړي، دوی به په دې ذکرونو په دې فکرونو په دې منځونو څه وکړي؟ جهادونه منځونه قضا کول غواړي. رسول الله غزوه خندق کې 3 منځونه په سر برا پسې قضا کړي. جهادونه په منځونو ګټه نشي، په جهادونو به منځونه بایلې، او دا څوک بایللی شي؟ دا داسې لوپر خلک بایللی شي چې موږ ورته لوپر وو. اله چرسي دی، اله بنګي، دا بیا مورچه کې مړي او چې ګیره یې اوږدی هغه ځان لا لویه کنده ګوري، هغه باندې چې ډز وشي هغه وایي چې خدایه خوله مې ماته کړي چې بیا ووایم چې مرګ د شهادت راکړې، خو دې ځله مې خلاص کړي. نو خبره دا ده چې کم سړی په خوراک کې اعتدال ونه کي او خواږه ډېر خوري، هغه ته جسمانی شوګر لګي او د هغه دنیاوي ژوند ختم شي. او کم سړی چې په دین کې خواږه لټوي، دا خوږې مسلې چې داسې بزرګ راغی او داسې واوښتو بیا داسې روانو داسې لاسونه یې پورته کړو او سمندر ته یې چې کوم دی مسله واچوله بیا پې ولاړو او داسې ګزار یې دیوال له ورکوتی چې زه په حکم د خدای. څوک چې دا خوږې خبرې په دین کې مني هغه ته دیني شوګر ولګېده، د هغه آخرت ختم دی، هغه به ټول عمر دا خوږې خبرې غواړي. مه کوه باندې هغه نه پوهېږي. دوی کله چاته وایي چې پلانکی صورت وایه دا کار پې کېږي. یاره وظیفه به درته وښیم، په دې فیسبوک کې به یې ځان له دا شیم لګولی وي د موبایل، او بریتونه به یې خریلي وي، پټکی به یې والی وي، میک اپ یې کړ. زه تاسو ته جي یوه وظیفه ښیمه، او چې په چا څومره قرضې وي که نه دا به در باندې لنډې شي. نو ته ځان له وظیفه نه کوي چې کروړپتی شي. موبایلګي ته ناست دی، څه شي ته؟ موبایلګي ته ناست دی، ځان له ته وظیفه وکړه چې ته کروړپتی شي، چې موږ دې ګورو چې ته په ټي وي کې ناست وي. ځان له دې لوی سټیشن جوړ کړی وي، اوس خو دې صرف 5000 فالوورز په دې فیسبوک کې دي، په دې کې ستا د کاټوی په شانته خوله موږ ګورو. بیا به دې دا کاټوی په شانته خوله په لوی سکرین باندې به امریکا او برطانیا ټول ګوري. ځان له ولې وظیفه نه کوي چې کروړپتی شي؟ د 5.5 روپو موبایل ته چې ناست دی، تا سره سکرین ولې نشته؟ لوی بلاګی دی ولې نه دی جوړ کړی؟ دا څه شی ورته وایي د ټي وي هغه سټیشن، دا دی ولې نشته؟ خو دا خلکو کې عقل نشته. څه شی دی؟ قرآن او حدیث د پیسو جمع کولو دپاره، دې کې د مرضونو د سر د خوږو دردونو علاج که چېرې په دې قرآن دا علاجونه کېدی نو دا نارت ویسټ او دا رحمان اسپتال او کمپلیکس دا به ټول ټپ ولاړ وی، ټوله دنیا به ماله راتله. د قرآن ماله ډېر راځي که لیډرېډنګ والا ډاکټر له ډېر ورځي. هلکه ماله پرېږده ستاسو مولیانو ته چې دا نیلي نیلي پګړۍ اغوستې دي، دوی ته خو قرآن ورځي که نه؟ نو ولې دوی ته مریضان نه راځي؟ په کار دی چې شوګر علاج دوی کولی، د کینسر علاج دوی کولی، په کار دی چې د ښځو بچي دا څه شی چې دي دا زچه بچه سنټر دی دا ټول مولیانو کره کولاو دی. دا خلکو کې عقل نشته. عقل ښه تاسو خو ویډیو کړه، تاسو ما د خپل رایې اظهار وکړه په کومنټ کې چې دا ویډیو څنګه وه. نو مفتي صاحب خپلې خبرې کوي، بهرحال هر سړی خپله رایې لري. نو تاسو ما ته ووایه دا مفتي صاحب څنګه خبرې کړي. باقي انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاقات کېږي. خدای پامان.